خدای منم چې ګناهګار یم زه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزیزانو دا نن ویډیو دا هم د قربانی متعلق ده. خدا هغه مسله چې آیا یو سړی حرام کاروبار کوي نو هغه قربانی څنګه وکي، یاد یو سړی حرام کاروبار کوي هغه سره یو بل سړی شریکیږي نو هغه سره شرکت ټیک ته کټیک نه دی نو دی باندې ځان پوي کې محترمو. یو سړی بالکل سوچه حرام کاروبار کوي دا هغه ټول پیسې هغه حرامي پیسې دي نو هغه قربانی قبول نه ده او هغه سره چې بل سړی شریک شي نو دا هغه شریک قربانی هم هغه قبول نه ده. د حرام والا سړی سره قربانی مکوي. نو اوس یو سړی دا هغه ټول پیسې د حرام مال دي نو هغه به څنګه قربانی کوي؟ نو هغه د لپاره فقهاو دا هیله لیکلې ده چې دا سړی به دا حرام خور سړی دا به د بل چا نه قرض پیسې راوالي، حلال پیسې به راوالي، په هغه قرضو به قرباني وکړي، بیا دې وروسته هغه سړي له قرض پیسې ورکړي. دویمه مسله دا یو سړی حرام کاروبار کوي خو لږ حرامي لږ حلالي، کله دوکه کوي کله نه کوي، نو آیا دې سړي سره قرباني کیږي که نه کیږي؟ نو دې سره علماو لیکلي قرباني ورسره کیږي خو دې حرام خور سړي ته به ووایي چې ته موږ سره هغه پیسې په قرباني کې واچوه چې کومې پیسې تا په حلاله باندې ګټلې هغه حرامې ما چوه. نو دې سړي له هم پکار دی چې هغه حرامې پیسې په دوکه نه چې کومې په حلاله طریقه ګټلې وي نو هغه له پکار دی چې هغه پیسې په قرباني کې واچي او د شریکانو سره شریک شي نو امید دی د قرباني به الله تعالی قبول کړي. بله خبره ده چې بعضی خلک د حلال او د حرام پته نه لګي او شریک هغه سره شریکيږي نو ګوري شریک له پکار دی چې چا سره قرباني کوي هغه شریک ملګری داغه ولا معلومات مکمل پکار دی چې آیا دا حرام کاروبار کوي کنه کوي. کچرته حرام کاروبار کوي نو بیا د ور سره ځان نه شریکي په دې باندې تاسو ځان پوي کوي ځکه هر یو سړی حرام کاروبار ولا پریدي هغه سره دا تعلق د قرباني پریک دی نو امید چې هغه حرام کاروبار پریک هغه ته سوچ احساس وشي. نو د حرام خور سړی سره یا داسې غلط کاروبار کوي چې داغه مثال پسندرو باندې پیسې ګټل یا په ډمټوب باندې یا د نور زموږ په معاشره کې تاسو ته پته را چې هغه په غلطه طریقه په حرامه طریقه هغه پیسې ګټي نو هغه خلکو سره قرباني نه کیږي او هغه خلک چې حرام باندې پیسې ګټلي په چرس باندې یا په آیس باندې نو هغه به قرباني په کم شکل کوي هغه ما تاسو ته طریقه ذکر کړله. نو دا ویډیو زیاته نه زیاته شیر کوي چې خلکو ته دا ورسي او د دینه زده کړو کې الله تعالی دې موږ تاسو